متعلق تیرہ شوی جمعہ کے ما تاسو داغی آداب بیان کړیو یو کم سلویخ آداب چونکہ د اسلام او د دین د اسلام او د دین په نظر کې قربانی او اهم عمل لے او الحمدللہ ټول مسلمانان کوي او شریعت ورته د قدر او د احترام په نظر کتلی چونکہ دا د انسان د بدن په مقابله کې دا الله پاک مونږ او تاسو ته بدن سپارل او د قربانۍ مطالبه کړې ده نو د قربانۍ په مسله کې شریعت او اسلام لږه سختی کړې ده ځکه دا د بدن په مقابله کې ده او د هغې په بدله کې ده چې د مسلمان دغه عمل صحیح طریقه باندې وشي او الله پاک ته ورسیږي او الله ورته اجر او ثواب ورکړي رونو پټولو اعمالو کې نیت صفا کول ضروری کله یو مسلمان پنیک عمل کې نیت صحیح نو داغی اجر او ثواب ورته نه ملاوي دغه رنګ قربانی هم دا دیکي بم نیت صحیح کې د خپل مال لحاظ بساتی کہ بیا ستا قربانی و نشوا آغا وجوب چه دے نو آغام دن نساقیتی گنانگار پاتش وے اللہ جل جلالہ دی منگا و تاسو تا د صحیح قربانی کول توفیق رانکی نن د دې خبر بیان ده چې په یو څاروي کې عیب پیدا شي نو د کوم عیب د خاطر په هغه څاروي قرباني نه کیږي او هغه کوم عیب ده چې هغه په څاروي کې پیدا شي د هغې سرم قرباني کیږي نو دا عیبونو متعلق درې خبر دماغو کې یاد ساتای مخکې در تدا مسائل ذکر کوم چې قربانی ته لا وخت شته اوس نستاسو مسله حل کیږي نو دریو خبرو ته خیال ساتای یو خبره ده چې داسې څاروی به حلالوي چې پاغه کې اس عیب نہیں خپل بدن ته وګورنو ته خپل بدن کې عیب برداشت کې نه دا خلق چې ګیری خړی دې ته دا وګدي ګیری والا عیبناک کاری نو د خپل ځان د عیب د بچاو د پاره ګیره کټکای دا چې څوک دا انګریزانو لباس اچای ناغت د مسلمانانو په لباس کې ځان خنخ کای منګه او تاسو د خپل عیبونو د خپل بدن د عیب د لری کېدلو د پارم بدن سره سو نکړو
خو چې زمونږ استاد په دماغو کې کم سیس ته عیب وایو نو هغه بدن سره کو هغه لرې کوي. نو قربانی دا ستا د بدن بدله ده. بدن کې عیب موجود کېدل نه غواړي نو قربانی کې به نه غواړي. نو د قربانی د ورځو نه پهله کوشش کوي چې داسې څاروی پیدا کړي چې هیڅ عیب پکې نه. ضرورت نشته لا وخت قربانی ته ډېر دی نو بغیر عیبه که هغې سره قربانی کېږي او که نه کېږي بغیر عیبه د څاروي مطالبه ده د اسلام او د دین. تاسو به څاروی حلالوئ بغیر عیبه هیڅ عیب به پکې نه نه به لکۍ کمی او نه به غلانځه کمی نه به اخکر ماتی نه به پخپو باندې ګوړي نه به پیزوان شدی نه به چې دی نو غوږ سیري شوی نه به غوږ کټ شوی نه به ډېر کمزوری. د قربانی نه پهله به د داسې څاروي انتخاب کې زمونږ ملګري ما نه اوس نه تپوس کوي چې صاحب څاروی یم اغستی دی او لږه لکۍ کټ ته نو قرباني پې کېږي که نه. ما ویې د الله بنده دا ټیم د تپوس دی اوس پاک څاروی ولې نه هلې اوس چې لکۍ کټي نو څنګه څاروی هلې دا خو لا ډېره موده ده نه په خبره ځان پوهوئ او هر کال زه تاسو ته دا ویم اوس ټیم د تپوسونو نه دی اوس پاک څاروی به ګورئ ډېر ټیم دی ورته بدن ته وګوره بدن کې عیب برداشت کې نه قربانی خو ستا د بدن بدله ده دا به سره د عیب نه کې اوس نه که څوک عیبدار څاروی ساتي ګنهګار دی دی خو قربانی نه کوي دی خو صرف شمیر برابرای. نو زمونږ د استاسو اکثر ملګري دوه درې څاروي ځان لوالي نو چې کم څاروی ته څوک نه هلي وي دا به ځان نه وساتي. دوه درې څاروي د خرڅ دپاره والي نو چې کم څاروی کې عیب یا خو څوک نه هلي منډی کې زه وی په دې به خپله قرباني وکړو داسې ولې کې څوک یې نه هلي نو څنګه ځان له انتخاب کې وروڼو دې سره احتیاط کوئ ښه دا ټیم نه دی د عیبونو لا ډېره زمانه ده د پاک څاروي انتخاب وکړئ پاک څاروی چې هېڅ عیب پکې نه وي اندامونه برابري لکۍ برابري غوږې برابري پوزې برابري ژبه برابري نظر برابري او سرب یو ښایسته ما تاسو ته وی چې قربانی څاروي کې مستحب ادا ده چې هغې ته به سیرې اچې ښایستهکی به هارونه به ولا اچې نو چې تاړوند را روان کړی او ګوډ دې را روان کړی نو هغه ته څوک سیرې اچوي نو احتیاط کوئ. بله خبره دا ده چې د تمامو عیبونو نه به پاک څاروی د هغې انتخاب کې او په هغې به قرباني کې دا شریعت چې وایي چې په دې عیب کېږي او په دې نه دا د ضرورت په ټیم کې اوس خو ضرورت نشته نو یوه خبره ده چې اوس وخت کې به د پاک څاروي انتخاب کوئ
نو تمام عیبونو نه پاک او که اوس نه عیبدار څاروی ساتئ نو بیا غلطه ده. نو یو خبره دماغو کې دا پخه یاد ساتئ. ما تاسو ته وی چې قربانی د بدن بدله ده. خپل بدن ته وګوره، عیب پکې پاتې کېدل غواړي نه، نو پاک څاروی 2 روپو 3 روپو 1000 روپو ته مه ګورئ. د الله دربار کې داسې څیز قربانی کوي چې مزه وکړي. خورونو کله کله داسې وشي یو سړی سره د قربانۍ د ورځو نه پیله پیسې نه وي، په دې خبره ځان پوهوئ. پیله ورسره پیسې پیدا نشي او خاص د قربانۍ د اختر په شپه ورسره پیسې پیدا شي، مخکې نه او منډۍ ته لاړو بغیر عیب څاروی نشته، مخکې ورسره پیسې نه وي چې بغیر عیب څاروی اخیستم، اوس ورسره پیسې پیدا شوې خو چې منډۍ ته لاړو نو بل څاروی نه و بغیر د عیب والا نه، یا و هغه دومره ګران و چې دا اخیستی نه شو. نو شریعت نه قربان، شریعت د هر چا لحاظ کړي. پهله پیسې نه وي او د اختر په شپه درته میلاو شوې، منډۍ ته لاړې بل څاروی نه و بغیر د عیبه، یا څاروی و خو ګران و پیسې د سره نه وې، عیبدار څاروی ارزان و، نو عذر پیښ شو، ضرورت راغی. کله کله داسې وشي په دې منډۍ کې خلکو نه پیسې وباسي، دې غریب بیا نورې پیسې پیدا کوي نو هغو نه پیسې برابرولی نشي، چې کلک څاروی پې والي نو عیبدار لږ ارزانه کېږي، مجبوریت دی. نو د ضرورت په ټیم کې شریعت عیبونه تقسیم کړي دي. ضرورت پیښ شه، پهله پیسې نه وي یا پیسې شته خو پاک څاروی ګران دی، تا سره ډېرې پیسې نشته، خو چل ول به نه کوئ. ګورئ مونږ او تاسو چل ول کوو، مونږ وایو که دا کامیاب به شو پکې، الله سره چل نه کېږي، چل به نه کوئ که یقیناً د سره پیسې نه وي، یقیناً د سره مخکې موقع میلاو نه شوه. او دا عذر نه دی، ډېر خلک وایي موږ یې ساتلی نه شو، د اختر په شپه به یې والو، دا عذر نه دی. ولې نه شي ساتلی؟ قربانۍ څاروی خو پیلاله چې ته خدمت وکړې، رسول الله مبارک فرمای داغه خاشنه او داغه تش متیازه او داغه وخته په ورځ د قیامت کې ستا په عمل نامه کې الله چي، نو څومره چې پیلوالی نو ثواب دی. دا عذر نه دی، پیسې نه وي یا څاروی نه یا پیسې وي خو کمې وي ډېرې نه وي، عذر پیښ شو منډۍ ته لاړې بغیر د عیبناک څاروي نه ستا کار نه کېږي، نو شریعت عیبونه تقسیم کړي دي. عیبونه 3 قسمه دي. یو داسې عیب دی چې د څاروي په ښایست کې فرق راولي، غوښه او قیمت کې نه. یو داسې عیب دی چې د څاروي په حسن کې فرق راولي، ښایست کې نه غوښه کې فرق شته او نه په قیمت کې فرق شته. دویم نمبر داسې عیبونه دي چې غوښه کې فرق راولي
او قیمت کې نه. دریم داسې دي چې قیمت کې راولي غوښه کې نه. دا درې قسمه عیبونه دي. یو داسې عیب دی چې صرف خایس کې فرق راځي، نه غوښه ته نقصان رسي او نه قیمت ته. دویم داسې عیبونه دي چې غوښه ته نقصان رسي، قیمت او حسن ته نه. او دریم داسې عیبونه دي چې قیمت ته نقصان رسيږي. نو زمونږ استادو د اسلام او د دین مسله دا ده، که ضرورت پیښ شو عیبدار ساروی نه بغیر بل ساروی نه ملاوي دا، نو دا پہلا قسم عیب چه ده چې صرف خایس کې فرق راځي، دی ساروی باندې قربانی کیږي سره د دې عیبه. صرف حسن کې فرق راځي. استاد ضرورت ته نو کم عیب چې د ساروی په حسن کې فرق راولي، خایس کې وخت تم نقصان نه رسي او قیمت تم، نو په هغه ساروی سره د دې عیب کېږي د ضرورت په ټیم کې. او کنا داسې عیب چې وخت ته نقصان رسېده یا قیمت ته نقصان رساو، نو په داسې نه کېږي ساروی باندې، که ضرورت وي او که نه. هغه عیبونه چې هغه د ساروی خایس ته نقصان رسای، معنا د دې عیبونو سره قربانی کیږي په هغه زمونږ استادو دا فقها او مسائل بیان کړی 15 مشهور 15 عیبونه داسې دي چې دا کا په ساروی کیو نو قربانی وسره کیږي. نو پاغه کې پہلا نمبر دا چې غوږی کټ ده، او زیات ایسا پاتې دا لګ ایسا کټ د غوږ لګ ایسا کټ تا ډیره پاتې ده، نو په دې قربانی کېږي. دویم نمبر د لکې زیات ایسا پاتې دا لګ ایسا کټ، نو په داسې ساروی باندې قربانی کېږي. دریم نمبر درستنی پتون نه حصہ کټتا خو لګه کټتا او ډیره پاتې ده، نو په دې قربانی کې. سلورم نمبر یو ساروی د پیدایشي خکر نه لري، چې پیدا ده نو خکری نشته، نو قربانی پکېږي. پنځم نمبر یو ساروی د خکر مات نه ده، خو د خکر هغه پوخ مات ده، بل چې کم کور په لګیدل هغه کور مات ته او خکر ښکار شوه، نو قربانی پکې. شپږم نمبر خاصی ساروی باندې قربانی کی. وم نمبر هغه ساروی چې لیونی خو غیا خوړې شي، غیا پخپل خوري، نو خیر دې قربانی پکې. اتم نمبر یو ساروی د واړه واړه غوګونه دي، غوګونه شته خو ډېر زیات واړه دي، نو پاغي قربانی کېږي. نهم نمبر یو ساروی د داغه په سرمن کې بیماری ده، خدا بیماری غوخه ته نه رسیدلې، صرف سرمن خراب شوه، نو قربانی پکې. نهم نمبر یو ساروی د غاخونه بالکل نشته، خو غیا خوړې شي، غاخونه شته نو عمر نه برابر ده، او غیا خوړې شي، نو قربانی پکې. یو لسم نمبر یو ساروی د اخکر مات ته، خدا سے مات ته چې د سر نه غوخه نه دا وسره کټ شوی، نو بیا په قربانی کی. دولسم نمبر یو ساروی د پاسې دې نشي ودرې دې نشي،
ګډ نه دی خو دومره سرب دی چې د غوښې او د وازګې په وجه باندې ودرېدی نشي نو قرباني پې کېږي 14 نمبر یو څاروی دی د هغه ښکر مات دی د بیخ نه او سر یې ورسره زخمي شوی و هغه زخم اوس روغ شوی دی زخم برابر دی نو قرباني پې کېږي 14 نمبر یو څاروی دی د هغې نه اکثر د ګډو سره او ګډانو سره خلک داسې کوي پهلې ته وړی کټ کړي دي 13 جمعه کې مې درته ویلي وو ښه خبره دا ده چې وړی ته کټ نه کړي او قرباني پې وکړي خو که وړی ته چا کټ کړي وو منډۍ کې خرڅوم نو قرباني پې کېږي 15 نمبر یو څاروی دی کوږ سترګی دی یو طرف ته ګوري سترګو کې کوږوالی دی نه په دې قرباني کېږي دا 15 عیبونه داسې وو که ضرورتو او بل څاروی نه میلاوېده یا میلاوېده خو ګرانو تا سره پیسې کمې وې یا د سره ټیم ختمو روغ څاروی میلاوېدو خو لرې و رسېدی ورته نه شوې نو چې دا 15 عیبونو نه یو عیب پکې و نو بیا پې قرباني کېږي د ضرورت په ټیم کې 20 عیبونه داسې دي چې د دې تعلق د غوښې او د قیمت سره دی نه که په یو څاروي کې 20 عیبونو نه یو عیب موجود شه نو قرباني پې نه کېږي اگر کستا ضرورت یا پیسې نشته او یا بل څاروی نشته بیا هم پې نه کېږي پهله نمبر دومره کمزورې ده چې باډوکې کې مازغم ختم شوي ډېر کمزورې څاروی چې د هغې یو هډوکې ښکاري نو په هغې نه کېږي 2 نمبر یو څاروی دی یو سترګه باندې ړوند دی یا په یو سترګه کې نظر نشته یو سترګې والا څاروي باندې نه کېږي 3 نمبر یو څاروی دی ګوډ خو داسې ګوډ دی چې د حلالې ځای ته نشي تلی که د حلالې ځای ته تلی شو نو بیا پې کېږي نه شو تلی نو بیا پې نه کېږي 4 نمبر هغه څاروی چې هغه دومره کمزوری دی چې د کمزورتیا په وجه د هغې په هډوکو کې مازغه ختم دی دا مخکې غوښه پې نه او دا ده چې مازغه پکې نه پې کېږي 5 نمبر هغه څاروی چې بیمار دی خو بیماری ښکاري تا ته چې دا بیمار دی تبک والا یا بله بیماری ده عام چې سارو کې کمه بیماری نو بیمار څاروی په قربانۍ کې حلالول دا روان دي 6 نمبر یو څاروی دی د هغې غوښ چې دی نو خاص بیخ کې کټ دی نو قرباني پې نه کېږي 7 نمبر د یو څاروي لکۍ کټي نو په هغې نه کېږي او خلکو له ډېر چل ورځي اکثر بیا ورپسې وګنډي نو داسې مه کوئ 8 نمبر د غوږ زیاته حصه کټ ده نو په هغې نه کېږي 9 نمبر د لکۍ زیاته حصه کټ ده نو په هغې نه کېږي 10 نمبر رستنې پتونې کټ دی خو زیات لږ پاتې دی او ډېر کټ دی نو قرباني پې نه کېږي 11 نمبر هغه څاروی چې هغه لیونی دی خو ګیا په خپله نشي خوړی نو په هغې قرباني نه کېږي 12 نمبر هغه څاروی چې پیدایشي غوږ نه لري نو په هغې باندې نه کېږي که پیدایشي ښکر نه لري نو بیا پې کېږي او که پیدایشي غوږ نه لري نو بیا پې نه کېږي
14 نمبر هغه ساروی چې داغه په سرمن کې بیماری ده خدغه بیماری وخت تر رسیدلې ده او کمزور ده نو بیا پې نه کیږي 14 نمبر یو ساروی د غاخونه نشته او غیام نشي خوړې غیا په خوړلو کې ورته تکلیفي نو بیا پې نه کیږي 15 نمبر یو ساروی ده داغه غولان ز کټتا یا د غولان ز د اثرونه اوچ دي یا بیکار دي نو په هغه ساروی باندې نه کی کيو د سلور سرونه نو کپاغه کې یوم کټونو نه پکېږي ها یا وچو 14 نمبر یو ساروی د داغه پوزه کټتا نو پاغه نه کیږي 18 نمبر یو ساروی ده او خنسا ده خنسا دا معنا چې د نر او د خزې پته نه لګي نو بیا ور باندې نه کیږي 19 نمبر هغه ساروی چې ګندګي خوري یو ساروی د ګندګي خوري پلیتی خوري نو په هغه ساروی باندې قرباني نه کیږي او 19 نمبر هغه ساروی چې هغه د تشو متیازو د ډکو متیازو زې یو بل سره یو ځای شوه نو په هغه قرباني نه کیږي او 20 نمبر هغه ساروی چې داغه غولان دې سره چای او کار کړي چې بیا ته پاین روزي غولان دې ورته والد د دې لپاره چې پېته رونوزي علاج ولا کړي نو پاغه ساروی باندې بیا قرباني نه کیږي دا شل عیبونه داسې دي مشهور ذکر هم چې تفصیل درته بیا بل جمعه کې کوم مسائلو کې نو پدې سره په ساروی باندې چې عیب پکې وي نو قرباني پینې کې کستا ضرورت امي نو دې درو خبرو تخیال ساتي نمبر 1 بغیر عیب ساروی به علاله وای پیسې شته او قرباني ته ټیم شته د عیبونو تاسو باندې کوي چې بدی قربانی کی یو کنه کیږي دا ټیم نه ده دویم نمبر پیسې چا سره ملاو نشوي یا وی خو کم وی او د بغیر عیب ساروی ډیر ګرانو نو دا 15 عیبونه چې پکې وي د ضرورت په ټیم کې پدې ساروی باندې قربانی کیږي او دا شل عیبونه چې پکې وي د ضرورت په ټیم کې پدې ساروی باندې قربانی نه کیږي پیسې به پیدا کې او ساروی به پیدا کې بغیر عیب بالاله نو دې درو خبرو ته خیال ساتي درود شریف والله صلی الله علیه وسلم